ماشاءالله جی دې ته انسانیت وایي. دغه قاري صاحب چې په تراو کې لګیا دی ډېر په ښکلي انداز سره ډېر په خوش اوازۍ سره دغه تلاوت کوي په دې تراو کې. دا هم په تاسو باندې اورم دغه تلاوت چې څومره په ښکلي انداز سره څومره په ښکلي اواز سره دغه تلاوت کوي. خو دغه پیشو چې وله خواله راشي او ده ته وروخیږي نو ده داسې نه دي کړي چې دغه پیشو یې راغیستې او د ځان نه یې لرې شغولې ده، بلکې په دغې باندې ډېر د شفقت لاس راښکلی دی او دغې پیشو ته هېڅ هم نه دی ویلي. دې ته انسانیت وایي. کله چې ته د الله تعالی په مخلوق باندې رحم کوې نو الله تعالی به په تا باندې رحم کوي. ځکه خو الله تعالی وایي چې ته زما په مخلوق باندې رحم وکړه زه به په تا باندې رحم وکړم. د دې پیشو د وجې نه یو ښځه چې ده هغه جهنم ته تللې وه، د هغې د جهنم د تللو سبب جوړ شوی. ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون إلا الظن وإن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. یو واقعه ده چې یو ګناهګاره ښځه وه، یوه ډمه وه، هغه په لار باندې را روانه وه او کله چې یو سپی ولیدو چې هغه د اوبو سره خوا کې د یو کوهي سره خوا کې و او د تندې له لاسه ډېر بدحاله و خو دغه اوبه یې نشو څښلی د دغې کوهي نه. نو هغې داسې چل وکړو چې په خپله پړه کې په څه طریقه باندې د خپل لوپټه واچول او په دغې باندې دغه اوبه د ده لپاره د دغې سپي لپاره راویستلې و. دغه سپي ته یې اوبه کېښوستې چې هغه اوبه هغه وڅښلې نو هغه تر و تازه شو، هغه صحیح شو، دغه تنده ختمه شوله. الله تعالی دغه ښځې له جنت ورکو. الله تعالی دغه ښځه چې ده دغه کومه ډمه چې وه دغه ګناهګاره ښځه دغه الله تعالی جنت ته بوتله او الله تعالی ورته مغفرت وکړو. بل سایډ ته یوه ښځه وه چې هغه ډېره زیاته عبادت ګزاره وه، ډېر نیکۍ به یې کولې، تهجد به یې کول، ډېر مونځګزاره وه. خو یو غلطي ترې شوې وه، یو ګناه ترې شوې وه چې یوه پیشو وه هغه یې ګیره کړې وه او هغه یې نه پرېښودله چې هغه ځان له په خپله خوراک وګوري او نه به وله دې په خپله باندې خوراک ورکوو. د دغې د وجې نه داسې وشو چې دغه پیشو هغه مړه شوله. د دغې د وجې نه الله تعالی دغه ښځه دغه نیکه ښځه دغه مونځګزاره دغه عبادت ګزاره الله تعالی جهنم ته ولېږله صرف او صرف د دغې پیشو د وجې نه چې په دغه پیشو باندې ظلم کوو، هغې باندې سختیا کوله، هغه به یې نه پرېښودله چې په خپله باندې ځان له خوراک پیدا کړي او نه به وله دې دغه خوراک ورکوو. د دغې د وجې نه الله تعالی دغه ښځې له جهنم ورکوو، دغه جهنم ته د دغې یو پیشو د وجې نه ولېږله. نو پکار ده چې مونږ انسانان مونږ اشرف المخلوقات یو، نو پکار ده چې مونږ په دې د الله تعالی په دې مخلوق باندې رحم وکړو، د الله تعالی د مخلوق سره ښه سلوک وکړو. د دوی که تاسو ګورئ نن سبا نو خلک د سپي جنګوي، نن سبا هغه بانګیان جنګوي، هغې باندې اینې راشي او دا خلک ورته ګوري او د دغې نه خوند اخلي، د دغې نه مزې اخلي، هغې ته خاندي. زه حیران یم دغه خلکو ته چې څنګه دې ته دا زړه ټینګوي، څنګه دې ته ګوري، دې ته څنګه خندا کوي. الله تعالی دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي. خو دغه خلکو ته یو پیغام دی چې دا بې زبانه دي، د الله تعالی مخلوق ته په دې باندې لږ رحم وکړئ، په دې باندې دا ظلم مه کوئ. هغه په خپله نه پوهېږي، تاسو هغه په جنګ باندې وروستي او هغې ته بیا خاندئ، د هغې نه مزې اخلئ. نو مهرباني وکړئ داسې مه کوئ، د الله تعالی په دې مخلوق باندې رحم وکړئ چې په تاسو باندې رحم وشي. دا قاري صاحب تاسو وکتو چې دغه پیشو ده ته وروختله او ده پرې د شفقت لاس راښکلو او داسې یې ونه کړ چې د ځان نه یې لرې شغولی وي، بلکې ښه په تسلۍ سره او ښه سلوک یې د پیشو سره وکړو چې هغه بیا په خپله د نه کوږ شول او هغه لاړه د دې ځای نه. نو پکار ده چې مونږ د الله تعالی د مخلوق سره ښه سلوک وکړو او د الله تعالی د مخلوق باندې رحم وکړو چې په موږ باندې رحم وشي. ډېره مننه کوم، ویډیو ډېر سره ضرور مخکې شیر کړئ. د وخت د راکولو یو جهان مننه کوم. د لوی الله په امان.